بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نن د درنې جرګې درنه مشره نواب ایاز جوګیزی او ملي مشر ملي رهبر محمود خان اچکزی او په پنډال کې ناس د ضلع کلا عبدالله او د چمن مخورو پښتنو او ننګالۍ مشرانو، ستاسو په اجازه دلته چې څوک راغواړي یو جلسه نه ده، جرګه ده، نو دوی دا خبره کوي چې تاسو موږ ته خپل تجاوزونه راکړي، خو بله خواته چې موږ وګورو د دنیا ټولې ستونزې د سیاست د لارې حل کیږي او د سیاست د لارې ومخته ځي. نو دا جرګه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند راغوښتې ده، موږ مبارکي ورته وایو پښتونخوا پارټۍ ته او زموږ ملي رهبر ته او نواب ایاز خان جوګیزي ته چې په داسې وخت کې دا جرګه راغوښتل کیږي. مخکې هم جرګې کړي دي او د قام پر ستونزو یې قام او ولس پوه کړی دی، خبر کړی دی. نن هم په داسې وخت کې راغوښتې ده چې د نړۍ ټوله دنیا زموږ و دغه سیمې ته په سترګو ده چې یو خواته که موږ دا ووایو چاینا ده، بلې خواته چې وګورو امریکا ده. نو د دې خلکو د جنګ د جوړېدو میدان هم زما خیال دغه سیمه ګرځي. ملګرو د کلا عبدالله او د چمن مخورو پښتنو، زه به دا ووایم چې موږ ته خدای پاک داسې مشران او خصوصا داسې مشر راکړی دی. زموږ ستاسو تجربه ده د سیاست په رڼا کې زموږ یو ګوند چې ذمهواره ګوند و، زه به غلط نه یم انشاءالله چې غلطه فیصله یې وکړه، په زرونو خلکه هلته زموږ پښتانه وروڼه په شهادت ورسېدل. معلوم نه سو چې دا شهادت د چا لپاره وسو، ګټې د چا وې، خو زموږ د دې وطن نه بلکې د لرو بر افغان مشر یې بولو او دوی هم د زموږ دپاره داسې فیصله کړې ده. مولوي صاحب هم ساتکۍ د مخه وویل چې ملا خان سردار تعلیم یافته او ګرد انسانان یې پر یوه ځای کښېنولي دي. ډېرو خلکو د دې سره اتفاق نه کاوه. نن دوی ثابته سولو چې دغه زموږ وطن اوس هم د وره راګرځېدلی دی، هغه یوازینی د هغه مشر دی چې بچاو کړی دی تر اوسه پورې. پاته څو دا نورې فیصلې کوه، دا به موږ طاقت ورکوو داسې خلکو ته سیاسي. نو چې موږ سیاسي طاقت ورکو بیا به د ده خبره در ځایه رسېږي، خلکه به د ده خبره اوري. نن هم دی د قومي اسمبلۍ کې ناست دی، په نیشنل اسمبلۍ کې نور خلک هم تللي دي د دې وطنه څه، هغه وګورئ چې نمایندګي څنګه ده او د ده څنګه ده. اوس به زه راسم پر دې خبره باندې یو دوه درې تجویزونه پیښومه. زما یو تجویز دا دی د مشره سره چې موږ بلوچ سره تړلي، په دې صوبه کې سره تړلي یو څوک یو، په کار د یوه په ګډه یوه جرګه د پښتون بلوچ ترمیان وسي، او چې کومه ستونزه موږ ته راپېښه ده، موږ سره شروعات روان سوی دي چې دا خلک وایي الاټمنټ ته یا څه دي، هغه د ډېرو شپو څخه په دا کې ښکېل دي بلوچان. نو په کار دی په ګډه یوه جرګه راوبولل سي. یو تجویز مې دا دی. بل تجویز مې دا دی چې دا کوم د الاټمنټ خبرې کېږي، په کار دی چې د دې دپاره یو کمیټۍ جوړه سي چې کومه اداره د الاټمنټ کوي یا کوم امبیار دی د دې سره خبره وسي چې وروره ستا طریقه کار چش دی. زه په خپله د وکالت د شعبې سره تعلق لرم، لږ ډېر رامعلوم دی. دی وایي پښتانه وایي اور د بل پر نغري مژنه، داسې نه وي چې ستا نغري له راورسېږي. نو موږ په دغه نږدې دا د جلوګیر په اسپاس کې کتل
وچاته الاټمنټونه وسو وچاته انتقالونه ور انتقال شو ګرد موږ خاموش وو هغه څوک خلک څه خلک چې وو هغه مالکان چې وو هغه خواران به کمزوري خلک وو هغه به ځغاستو در عدالتو پورې په دغه عدالتو کې زه په خپله موجوده په دا یوه کیس کې زه پیښ یم چې یوه فیصله د ژوب دپاره وسوه یوه فیصله وه لیکن چې بیا د جلوګیر دپاره کېدله د هغه عدالت د هغه ججانو بیا بله فیصله وه دا یې نه کو حقدار هغه یې حقداره کړ نو د دې دپاره پکار دی چې موږ ډېر په انصاف سره و دې ته وګورو چې د هر چا سره ظلم کېږي د مشر څخه زموږ دا توقع ده چې دی پکار دی پر ګردو نظر وساتي او دغه جرګه د نواب ایاز خان په مشر زموږ د ټولو پښتنو د دې ځای د پښتنو مشر دی نواب ایاز پکار دی ګرد یې ملګري وکړو یوه دغه دپاره یو کمیټۍ جوړه شي په هغه کې ښه وکیلان واخلي وکیلان یې هم ملګري وي د دې سره باید وویني نن دی په کوټه کې هم یو دغه روان دی د قاسیانو هغه هم پر دغه شیانو روان دی لیګل د هغو حق جوړېږي قانونا لیکن سرکار خوشبېږي چې ولې دا وکل یا د دا ځای و مخ ته تی ولې ناست دی نو دا شیان پکار دی چې مشر او نواب صاحب لکه څنګه چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا جرګې راغوښتي دي یا یې راغواړي د دې دپاره سیریسه چې کومې فیصلې وشي هغه پکار دی عملي سي نور تاسو ته معلومه ده چې شاوخوا ډېر حالات داسې جوړ دي چې پښتانه او پښتون وطن درموږ مشر ډېر په ولد دی ورمعلوم دی زه به دا نږدې د بارډر خبره وکړم دلته ګرد ملګري کوي ولې د چمن خلک دي بېروزګاري دي زه هم دغه څوک چې مخالفه دي هغه دا زموږ خدای مکړه زموږ د دا نارو څه بیریږي خلکه چې داسې لږ موږ سلوسو زه به شاید غلط یم معافي غواړم چې دی لږ سلوسو شاید د مشر د دې خلکو سره خبره وکړي یو درمیاني لارې یې وباسي دا خلک د دې تکلیفه ووځي او بله خبره دا ده چې زموږ په کلاودلا کې چمن نه کلاودلا د کلاودلا ګرد روزګار د زراعت سره تړلی او د زراعت لپاره په تیرو وختو کې هم پښتونخوا پارټۍ ډیمونه میمونه څه تړلي وو څه یې تړل خو بیا څنګه سو پکار دی چې د دې دپاره هم یو شی وشي او د بجلۍ چې کومه فیصله وسوله چې 100 لکه روپۍ درکوو او تاسو به خپل ټیویل و دا شان ختموي اوس موږ نه په پوهېږو چې دا د کومې دنیا قانون دی سټیټ یو شی ورکړی دی نن یې جنا ښیي 100 لکه روپۍ او شان چې جن غواړي هغه سامان نن په 50 لکه هم نه دی وایي کمبې هم راکړه او ټرانسفارمر هم راکړه ګرد شیان راکړه نو پکار دی چې پر دا هم لږ غور وکړي دا جرګه یا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دویم د امن و امان خبره ده امن و امان بېشکه په کلاودلا کې در ډېرو ځایو خراب دی خو دغه جرګې یا دا قبایلي چې د چا د خوا کم قوتونه ورسره دي یو خو زه بخښنه غواړم زموږ ضلع ده پکار دی چې نورې ضلعې په دې کار نه ولري د نورې ضلعو خلک زموږ په ضلعو کې لاس وهي دا باید چې نه وي نواب صاحب ته خواست کوو او ټول پښتانه کام ته د دې ځای کوو موږ د دې وطن د دغه ضلعې خلک یو په یوه ضلع کې سره اوسېږو دوستۍ سته رشتې سته یو د بل سره تعلق سته نو پکار دی چې هغه کار نه کړي ولري د دغه ځای جرګه جوړه شي د هغه خلکه جرګه شي نواب صاحب یې مشر وي یو لاره ورته جوړې کړي د ګردو حل وباسي او هغه قوتونه چې یو مجبورا توپک اخیستی د یوه لکه دلته ملګري وویلې کاروبار یې جوړ کړی بل څوک یې ملګري وي د هغه په یو طریقه په ناسته او په دغه مشرانو باندې د یو ګیلې په توګه که په زور نه وي یا کم از کم دا احساس خو ور وښایي چې ته دا بد کار کوې باید دا نه وکړي نو خبرې خو ډېرې دي ما خیال اکبر هم راته ودرېدی بخښنه غواړم که څه مې ویلي داسې خبره راڅه سوي بخښنه غواړم ستاسو د ټولو څخه ډېره مهرباني صحیح وخت مې واخیستی مهرباني آباد اوسئ خوشحاله اوسئ